در الشريف ويا اللهم صل على محمد وصلى عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه متفق عليه. متصبر بالویلی دا متفق علیه دا ذکوائی چی دا حدیث امام مسلم او امام بخاری رحمهم الله دونو نقل کرے او دا بخاری بارکی علماء دا سی فرمائے بخاری شریف بارکی اصح الكتب بعد کتاب اللہ دا اللہ تعالیٰ کم کتابون چی اسمانی دی دا غیر نفس صحیح کتاب و مختصمک بخاری دی بدون مستند او معتمد کتاب د زمونږ استادو د اهل السنه والجماعه مسلمانانو معتمد کتاب دی. نو دا حدیث د بخاری رحم الله خپل کتاب کې لیکلی دی، امام مسلم رحم الله هم راوړی دی. یعنې دا حدیث د دواړو علماو په شرطونو برابر دی، حالانکه د امام بخاری شرطونه په احادیثو کې سخت دي او دغه رنګې د امام مسلم رحم الله شرطونه هم سخت دي، سخت شرطونه د هغوی او دوی باره کې د هغوی د اقوال ډېر معروف دي، مشهور دي، کتابونو کې شته دی چې امام بخاري رحمه الله یو کس د خپل حیوان سره دوکه کوله، حیوان یې رانیوه نو داسې لمن او د څادرې ته خوځوه، څه اوسه پکې نه و. نو امام بخاري رحمه الله د هغې استاذ نه حدیث وانغست، وایي ته د یو حیوان سره دوکه کې ته به چېرته ما سره د الله د نبي په حدیث کې دوکه و. یعنې دومره سخت سړی و او د الله د دین د پاره ډېرې سختې تېرې کړي، سفرونه هجرتونه یې کړي، د کلي وطن نه خلکو شړلی. نو هغې سړي دا حدیث لیکلي او ښایسته او مزېدار حدیث دی، د الله د نبي حدیث په کار چې موږ او تاسې په توجه سره واورو او ورته کښېنو خوشحاله شو. اکثر ملګرو ته د یو حدیث دپاره زموږ ستاسو صحابو سفرې کړي دي، تابعینو تبع تابعینو علماو. د کله کله په طور د مثال ملګرو ته جابر رضی الله عنه د یو حدیث دپاره شام ته یو میاشت سفر کړی، ابو ایوب انصاري رضی الله عنه د یو حدیث دپاره مصر ته تللی، هلته یو حدیث چې واورېده بس واپس کلي ته بیا راغی. نو دومره لرې سفر یې خلکو کړي او ما ورته په دې نږدې ګاونډ کې دوکان دی او بس او دوکانګیا نه شو قضا کولی. نو زمونږ استاسو دین دا زده کول پکار دي، په ده ځان پوهول پکار دي. ډېر خلک دي په دې زمانه کې د دین نه ناخبرې. بل ورځ یو مجلس کې څه غم و، ما یو حدیث ما ویو، هغه حدیث کې ډېر زیات ناشنا موضوعات و. نو بیا چې زه څنګه تقریر بس شو نو زه راوتلم او دوه درې کسان مخې را راغله، وایي دا خبرې موږ ناشنا واورېدلې، یعنې زموږ چېرته نه دي اورېدلې. نو ما ځان سره سوچ کوه حدیث د بخاري را په یاد شو، بل صحیح حدیث کې دا راغلی بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدا. اسلام چې شروع شو هم داسې ناشنا و او داسې حالت کې به اسلام بیرته واپس شي چې بیا به هم ناشنا شي. یعنې دا خلک داسې مشهور حدیث هم د خلکو نه دی اورېدلی، مشهور حدیث دا تیرې دا نور حدیثونه به څنګه، دا خو مشهور حدیث هغه ول دا خبرې موږ نه وي واورېدلې. یعنې حاصل دا چې موږ د مولیانو واعظانو خطیبانو په داسې په دې قصو پیسو مشهور کړي، چاته کېنو د سفر قصې شروع کړي، څوک یو قصه شروع کړي، څه بله قصه شروع کړي. دا د الله نبي حدیث دی، دې ته کښېنئ او دې باره کې رسول الله دعا فرمایله ده نصور الله امرأ سمع مقالتي، هغه سړی د الله تر و تازه کړي چې زما خبرې اوري او ځان سره یادوي بل ته یې ښیي. د الله نبي دې سړي دپاره دعا کړې ده نصور الله امرأ سمع مقالتي، د الله نبي خبرې دې اوري. رسول الله فرمایلی دي لا یؤمن احدکم، لاندې ستاسې محشي معنا کړې ده لا یکمل ایمان احدکم، یعنې په تاسو کې د یو کس ایمان کمال ته نشي رسېدی، کامل کېدی نشي حتی تر دې پورې یحب لاخیه چې دې مینه وکړي خوښ کړي د خپل ورور دپاره ما هغه شی یحب لنفسه چې کوم شی د خپل ځان دپاره خوښوي. دا څومره ښکلی حدیث دی. د رسول الله فرمایي په تاسو کې د یو کس ایمان کامل کېدی نشي تر دې پورې چې د خپل ورور مسلمان دپاره هغه شی خوښ کړي کوم چې د ځان دپاره خوښوي.
نو دې حدیث مفهوم مخالف واخلا. مفهوم مخالف دا شو چې دې کامل کې دې کامل مؤمن هغه پورې نشي جوړې دې تر دې پورې چې دې د خپل ورو مسلمان د پاره یو شی بد ګڼي هغه شی چې خپل ذات د پاره ګڼي. دا دې حدیث مفهوم مخالف شو. مفهوم موافق دا شو چې مسلمان نور د پاره یو ځان د پاره یو شی خوخه بل د پاره بخوخه بل مسلمان نور د پاره بخوخه. او مفهوم مخالف دا شو یو شی چې ځان په حق کې بد ګڼي نو بل مسلمان ور په حق کې بد وګڼه. اکثر ملګرو ته کنزل رتبت دوکا دړاکا غیبت د خپل ځان په حق کې بد ګڼي بل مسلمان په حق کې بد وګڼه. نو چې په دې حدیث عمل وشو نو زم چې معاشره به صفایش. لا يؤمن احدكم لا يكمل ایمان احدكم. پتاسو کې دیو کس ایمان کمال ته نشي رسیدي کامل کې دی نشي کمال سمانه پوره کې دی نشي حتی تر دې يحب لاخيه چې د خپل مسلمان د پاره مور د مسلمان د پاره خوخ کی ما هغه شی يحب لنفسه کوم شی چې ځان د پاره خوې. دا څومره خوري حدیث بس چې ځان د پاره څو بل د پاره خو خوا ځان د پاره چې شی بد غني بل د پاره بد غاړه بس په دې عمل شروع کوس د نن نه پس د حدیث وارد عمل په شروع د ځان په حق کنځلي بد غړي بل ته چې کنځلي مکوه د ځان په حق کې بد خبري بد غړي بل مسلمان ور په حق کې بد خبري مکوه د ځان په حق کې چې د دوکه بد غړي بل مسلمان په حق کې دوکه مکوه بس په دې حدیث باندې عمل شروع. نو لا د فرض نفي د کمال دخه لا د فرض نفي صحت نه ده. یعنی حاصل دا کې یو سړی د بل مسلمان ور د پاره یو شیخ خو نه غړي نو دا سړی دا معنی نه چې دا مؤمن نه دی بلکې دا کمال چې دلته د حدیث کې د اشاره ده چې دا د متممات او مکملات د ایمان نه ده. یعنی دې سره ستا ایمان کمال ته رسي ستا ایمان دې سره برابرۍ لکه څنګه چې د سنت مبارک علماء لیکلي دي سنت چې دي دا د متممات او مکملات د فرایض نه دي. یعنی فرایض کې کوم کوتاهي او الله تعالی د سنت په وجه ته برابرۍ اکندمونه کې الله پوره کوي. نو ستا ایمان کې څه کمزوري و الله تعالی د دې خبرو په وجه ته کې پوره کوي ایمان له برابرۍ ایمان له کامل کوي. چې کله تا کې دا صفت راشي چې د ځان د پاره څخه خپل مسلمانانو د پاره خوښ کی او زبان ځان د پاره څخه بد غړي بل مسلمانانو د پاره بد وګڼه په دې حدیث باندې عمل شروع. نو دا حدیث امام نووي رحمه الله راوړی دی څه باره کې باب فی النصیحه د نصیحت او خیرخواهی باره کې دا یو ښکلی حدیث دی. بس ځان د پاره یو شی ښه ګڼي بل مسلمان د پاره ښه ګڼه ځان د پاره یو شی بد ګڼي بل مسلمان د پاره بد ګڼه. او بل حدیث کې دا هم راغلی ټول مؤمنان یو جسد مثال لري. نو که جسد کې سترګه خوږیږي ټول بدن خوږیږي نو چې بل مسلمان ته تکلیف ملاویږي په کار تکلیف ته ملاوي شي ته به دې خفه شي. نو په دې حدیث کې ډېر تفصیلات دي هم دون خبرې کافي زما بالمعنی دي. ښه صحیح الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی الله.